وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة نور ترتیباً د سورتون د قرآن نے 24 اور بنزول کی 102 24 اور 102. ربط د ما قبل سره چې مؤمنانو مخکې سورت مؤمنونو د مؤمنانو ګورې هوښیار شئ، ستاسو مقتدا باندې به تهمت لګوي خو تاسو بدګمانه نشئ. آپ کے مقتدا پر الزام تراشیاں ہوں گے، تہمت لگائے جائیں گے، لیکن آپ بدگمان نہ ہو. استاسو لیڈر با خلق دی تهمتونه تړي او تاسو بدګمانه کېږئ مو، ځکه چې کوم خلق تهمتونه تړي د هغو عمل او د هغوی ګنده سوچ ګنده اعمال هغه لیدو قابل نه دي. خلاصہ په دې صورت کې دوه حصې دي. خلاصہ په دې صورت کې دوه حصې. په اوله حصه کې 4 احکام متعلق د زنا. څلور احکام متعلق د زنا په اوله حصه کې، او په تهمت لګونکو باندې زجرونه. او قوانین چې سړی د تهمت نه بچي. او قوانین چې سړی د تهمت نه بچي. اسے ثانی کی اعادہ قوانین، درې قوانین. اسے ثانی کی اعادہ قوانین چې درې دي. په ابتدا کې تمهید، په درمیان کې دعوی توحید سره د څلورو دلایلونو. په درمیان کې ابتدا کې تمهید، په درمیان کې دعوی توحید سره د څلورو دلایلو، او په آخر کې اعاده توحید. نور پکې تبعی مضامین دي. په آخر کې اعاده توحید او نور پکې تبعی مضامین. ابتدا کې تمهید، درمیان کې دعوی توحید سره د څلورو دلایلو، او په آخر کې اعاده توحید او نور تبعی مضامین. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قبل الحجر و بعد الحشر. او نزول لدی چې ده 5 هجری ده یا 6 هجری ده. بعد قبل الحج و بعد الحشر. سورة تنوین برای تعظیم. هذه سورة عظیمہ. هذه سورة عظیم. تمہید مع ترغیب. سورة دا عظیم سورت دے. انزلنا چرا لگلے ما وفرضنا لازم کړی دی ما پدې کې احکام، اور لګلین پدې کې آیاتنا بینات انصاف دلائل. دې ته براءت الاستهلال وي چې خطبه کې د څه نه ذکر کول چې دراتون کې نه مخصوص کار کی. لعلکم تذکرون میں تاسو چکے پن واخل الزانیۃ والزانی. مجرم تا مجرم وائے دولنے حکم. الزانیۃ والزانی زناکار سڑے، زناکار خزو زناکار سڑے.
وهي دوی لرا هر یو د دوانو نه 100 جلا سل کوړي چې دا غیر شادي شوی زانیه ولې مخکې کړی دا بعض خلک وایي چې دې کې دا فعل ډیر دی دا خبره نه ده الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما چې غیر شادي شوی سل کوړي خو چې یو شادي شوی او بل غیر شادي شوی نو یو لبیا رجم سزا ده بل لبیا د کوړو سزا وس که یو زنانه ده هغه یو ماشوم نابالغ په ځان باندې واچو ناغله به څه چل کوي نو یې دې له سزا نشي ورکولی ځکه دې باندې د زنا او تعریف نه صادقېږي ځکه دی خو د 8 کالو دی د مثال خو د ګوتې دی نو لکه څنګه چې سرقه ده یو سړی دی مالې محظوره مالې محفوظه نه دی بس بازار کې خو دی بلاره او چا غلا کو نو ده باندې حد نشي جاري کېدی ځکه دې باندې د سرقې تعریف نه صادق او خو مالې محفوظه یي چې هغه پټ کړي دم بازار کې خو دی لاره کې خو دی شارع عام کې نو دا خو دې د غلا دپاره لار جوړي رجم ثابت دی په تواتر سره چې الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموا نكالا من الله وتغريب عام دا حكم سياسي دي تغريب عام حكم سياسي دي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلة ولا تأخذكم او وادي نخل بتاسو من بدی کې نرمي پدین د الله کې یقینا کتاسو ایمان وروړون کې په الله پرز د آخرت باندې او ښکارا دي شي عذاب د دوانو ته طائفه د مسلمانانو چې به نه کیږي الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مرصد ابن مرصد غنوي د دې ورانډه سره نکاح کړ او ناقل نکاح کړه نو د نکاح د پر ورته خطر علی ګل نو دا حکم راغی اول دا حکم منسوخ دی ځکه وانکحوا الایام یا فانکحوا ما طاب لكم او نفی په معنا د نهی سره چې نشي کوله نشي کوي زانی مگر د زانی سره یا مشرک سره وحرم ذلك على المؤمنين دا عام مفسرین ترجمه کوي چې نفي په معنا د نهي سره چې نشي کوله زانی مگر د زانی سره یا مشرک سره او حرام دي دا کار په مؤمنانو باندې او دا عادت ته اشاره ده آیت محکم ده منسوخ نه ده مطلب څه چې ناکاره کار په مؤمنانو حرام ده عادت د زناکار دا ده چې نکاح نه کوي مگر د زانیه سره یا د مشرک سره او دارنګي زناکار دا عادت نه چې د نکاح کوي دا نکاح کوي د نیک سره وحرم ذلك او حرام دي دا کار په مؤمنانو باندې او دریم بدکار سره لا ينكح الا زانیه نکاح دې نه کوي نکاح نه کوي مگر د زانیه سره وحرم او دا کار په دغه وخت کې حرام دی په مؤمنانو ځکه چې کله سړی زنا کوي نو ایمان ته معلق شي او حدیث کې راځي چې زناکار په وخت د زنا کې مسلمان نه ایمان ته نه پاس معلق کو توبه وسره ایمان واپس شي کنه دسلا یا حرام په معنی د باطل سره راځي د حرمت تشریعی چې زانی مراد دی
دا مرصد ابن غنوی مرصد ابن مرصد غنوی دا چا ډیر زیات اته به کوم خلک چې د بوډاګانو مکه معظمه کې مسلمان شي یا سو د باغره تختول ځان براتلې نشو کنده په شاوه سره راس غلول د چاق سره نو دو عناقه ته خطر لګل دا وړه مو اخیسته خزو مومن لنه دی پکار چې د سکار کی وحرم ذلك على المؤمنين والذین کسان دریم حکم پاک دامنو منه تهمت ملګوي والذین کسان يرمون المحصنات چې تهمت لګي په محصنات منه بیا دغه پر گواهان نه ثم لم ياتوا باربعه شهداء هو دوی لره سمانی نجلا اتیا کوړي ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا ما قبلوا دوی پر گواهی همیشه او دا خلق فاسقان نه مگر کسان چې توبه وستله پس د دین نیکی وکړه یقینا الله رب العالمین غفور رحیم دی درست به گواہی کی کنه کی علماء لیکي کیږي او بعض علماء شوافی والو چې نه کی نو سړی په خپل خزم نه تور لګاو تهمت په لګو چې ته زناکار او دا خزه قاضي له لاړ قاضي خاوند او ته دا ولې ویلي ما غپ لګي دا غپ لګي اتیا کوړې وای چې پته به به د خزه خاوند منځ کې تفریق راو پس ته وې ځان بل مېړو کا او ته وې چې دلاون سره ځان بل کو نو داسې قسم الفاظو دا اسم ویل نه پکار لکه سره خپل خزه د داسې الفاظ وي بیا ته ګوري څنګه بیا سره سپک کاریږي اس قار در ورته کنه ته داسې الفاظ وي چې بدکاري زناکاري رنډي فلان دي دا ډېر به خوند خبره إلا الذين والذين يرمون المحصنات والذين كسان چې تهمت تړي په خپل بیانونه به نه دي پر ګوان مگر نفسونه دي فساد او ادمه هلال ابن امیہ حضرت سعد ابن عباده وی چول زما کور ته سړی راځي زو بازار کې به ګوان ګورم ما وسړي سر مات کړ دغه په خاندان کې هلال ابن امیہ راغی ا تهمت یې ولګاو په خپل کور والا باندې چې دا شریک ابن سمحه سره مالي دلی ده نبی علیہ السلام ګوان خو نشته د بازار ته نو ته چې ګوان ما په خپل نبی علیہ السلام ګوان دي نه نو به بعد ملا نه غوا چې کوړې دل ده به دا حکم راغی د لعان مسله لعان دا حکم راغی چې څلور گواهی به پیش کړي او دا بو انه لمن الصادقین زرشتونه چې دا سړی رښتونه دی والخامس تو او پنځم قسم به خوري اللعنت الله علیه چې لعنت دی د الله رب العالمین په دمنه کې دی دروغ وي ويدرو او رست بشي واپس بشي د اخذن عذاب چې دا گوايو کې اربع شهادات بالله څلور قسمونه په الله باندې خوري انه لمن الكاذبین چې دا سړی دروغجن دی والخامسة أن تشهد الخامسة والخامسة أن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها چې غضب دی د الله په دې باندې ان کان من الصادقین کدا سره رښتونه نو دې سره چې قد دې خزي چې قسمونه خور نو دا د اخر وخت کې چې اوره پیدا خو به قسم وکړي چې خپل رونه نسب نشم به بیزه کول او نبی علیہ السلام یې کده دې د سجوي شو هټا کټا سټور نو دا به دا غوي
او که وچ باندې په دې هلال زوی چو شو نه غدا شي سمي قوتا نو بیا پیغمبر علیه السلام مالی ولا حاشا کدا حکم نه راغلی مبدل سزا ورکړي ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله په تاسو باندې رحمت او ان الله یقینا الله رب العالمین تواب دی حکیم حکمت والا زجرنا په تهمت لګون کو ان الذين جاءوا بالافك دا زجرنا په تهمت لګون کو یقینا خلق جاءوا چرته یو کو بالافك درو سره جماعت دې تاسو نه لا تاسو ګمان مکو بدی منی چې دا به شر تاسو لپاره بلکې دا به خیر تاسو لپاره د هر سړي لپاره د دین هغه چې پورته کړی دی د ګناه نه والذي کس تولا کبره چې پورته کړی دی لوی ګناه منهم د دوی نه د هغه لپاره عذاب عظیم عائشة صدیقه قد فرغنا من شاننا وفي روایت زه قدرت مان لره چې قضا حاجت مې کړه ولا روانو غزوه بني مستلق کی نو قافله روانه شوله عائشة صدیقه نو حارم رک شوه ودا بچته وړو قضا حاجت لبتلی به دا وی چې زر باډای نسبک کوم کمزور نو کی جواب وچته کړ په وخت به کې خو دا دوی دا خیالو کې چې دې کې واسه چې دا قئی دا و چې زما راغله قافله نو مومن خوب راغی په دې کې صفوان معطل رضی الله تعالی امین الجيش دو زړو کواله کې لیدلو چې زه ولیدلم ان لله وی زرا پاسیدم به خپل مخ پټ او به د اوخ کې نو زه روانه کړم قافله ته چور رسیدم نو خلکو تهمتونه شروع نبی علیہ السلام چې واپس جرګه را وغوښتله اسامه ورته وی رضی الله عنه ستا آل مونږ ته معلوم دی هیڅ نقصان پکې نشته علي صاحب ځان منصف کو دوی چې ښځې ډېرې دي خو ته تپوس د بریرې نه وکړه بریره د عایشې صدیقې خدمتګار وه نو بریرې ورته وویل چې دا دومره عاجزه جنۍ ده چې دا کله وړه دقي بیزه ته راشي وړه ترې تختې دا په هغې هم نه پوهېږي میټینګ طلب شو سعد ابن معاذ وی چې اوس نه دا سړی وي نو زما قوم دی که د خزرج نه وي نو بیا هم اذن وکړه نو سعید ابن عباده من دا خبره بده ولګي چې زما د قوم سره ستاسو کار دی نو سید ابن حزیر ورته وی چې د منافقانو مرسته مه کوئ بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ولې ما تنګوي یو انصاری خزوا ابو ایوب انصاری په کوم شریکو بده تهمتونو کې ناغه ورته وی چې که صفوان سره زلاړ شو او یا زما ورور دی نو په عاشق مول مومنین من څنګه ته بدګماني کوي حاضر واپس شو طيب شو د دې خپل ترور ځای په کوم ابی ابن سلول رئیس المنافقین نور کسان په کوم حسن ابن ثابت په کوم په ذکر راغله او بیا ورسته طيب شو نو دې هغه کیسې ته اشاره کوي مې نبی علیہ السلام دې ته پلار کړل راشه سلوي خورج دا پلار کړو به د برات حکم راغی پلار ورته لاړ نبی علیہ السلام شکریا ادا کوي نه زه خدای شکریا ادا کوم دا ډېر نیازبینو نو دا وګړه قصه بهرحال خدای مې ته مختصر وویل لولا اسمعتم کله چې تاسو وارد ظن المؤمنین خیال ولی مسلمانانو نکو او مسلمانانو خزو نکو بیان بانفسهم بنفسهم من خیرا لولا
ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا اذ سمعتموه. تقدیر د عبارت دا شان لولا ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا اذ سمعتموه وقالوا دا بویل هذا افک مبین. دا خو دروغ دی، ډېر لوی دروغ دی. هذا افک مبین. ولولا جاءوا علی باربعه شهداء ولے نراوڑی څلور گواهان او کدی رانوڑ څلور گواهان فولایکا دا پنځ د الله من الکاذبون دروغجن دي. اکرای فضل الله پتا سو رحمت د الله پاک په دنیا په آخرت کې رسیدلې تاسو ته فيما پاس کې افاتم فی چې تاسو باس کړل شروع کړل تاسو پای کې عذاب عظیم عذاب درناک. استلقونه بألسنتكم کله چې تاسو بیانو په جبه خپل منه تقولون او وی تاسو بیا افواهکم خلق خپل منه او وی تاسو په خلق خپل منه آسو چې نشته تاسو له باغې منه علم او تاسو ګمان کو چې دا به آسان کاری او دا پنځ د الله منه ډېر لوی ګناه ده. اقسام د رجال له تهمت یو شایعینو چې دا په دا مشهور دا منافقان لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول دا مشهور د مخلصین خلقو دی په غلط فهمي کې راغلي لکه حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ. دریم ساکتین لکه عام مؤمنه. اڅلورم چې مخلص او کاملین او مدافعین لکه علی کرم الله وجهه، اسامه رضی الله تعالی عنہ، سعید ابن معاذ او جماعت د افسو کو مستح ابن اساسا در دې تروزه، حسان ابن ثابت، جحنه بنت جحش، زوجة طلحه ابن عبید الله، عبد الله ابن ابي ابن سلول. مسروق تابعی وی چې ما یو ځل حسان ولید چې عائشہ صدیقی خواله راغی دربار ته او دا وی حسان رضان ما تزین بریبه، حسان رضان ما تزین بریبه وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. دا خو د خلقو د غوښو نه غافل ده، هغه ته خو ما ډیر خوړل. بیا ورته چا وی چې دی ولې پرېږدي خدای خو له عذاب نظیم، هغه دغه عذاب دی کنه مونږ کړی دی الله نو خدای بدري صحابي دی د نبی علیہ السلام منبر ته بخطر ابي وی چې فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم يخاو، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم يخاو، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ولولا إذ سمعتموه او تاسو ولې دا خبرونه کوله کله چې تاسو اوریدل قلتم تاسو ویل ما يكون لنا نشته موږ مناسب چې موږ باسو په دې کې سبحانك پاک الله تعالی دا بهتان عظیم، دا بهتان دی. یذکم الله واس کې الله رب العالمین تاسو ته چې واپس نشي تاسو داسې خبرې ته امدا همیشه ان کنتم مؤمنین تاسو مسلمانانی باندې الله رب العالمین تاسو ته ایتونه الله رب العالمین علم ولا حکمت ولده. ان الذين يقرن خلق يحبون چې غواړي ان تشيء الفاحشه في الذين چې خورشي فاحشه پاک کسانو کې چې مؤمنان دي پر عذاب نه مذاب درناک دي په دنیا په آخرت کې. کوشش دا کوي چې دا څه خبري خوري نشي بس څوکي ورته بس کسله د چا سره سم اخلي څوک باس کې یو ځکه تو سر کې نه وخت ورته ختم ګناه نه بس هغه ځین څه ضرورت دی. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله كان فضل الله پاک پتا سو رحمت او الله رب العالمین ترسناک دے رحم والے نو ما زکا منکم من احد، ما زکا منکم من احد. تاسو یو کس پاس د کړم نه پاک کړم نه ما زکا منکم من احد.
یا ایها الذین آمنوا ایمان او تابعداري مکوئ قدمونو شیطان او چا چې تابعداري وکړه د قدمونو شیطان یقینا د امر کې فحشا سره منکر سره او کنه فضل الله پتا سو رحمت نو پاک کړه تاسو نه وکس همیشه لیکن الله پاک پاکیا چاله چلا شي الله اوریدون کې علم والده ولا یأتل الاولی فضل قسم دې نه کوي خاوندان د مال او بکر صدیق ویل چې زه مصلح له بیت شي نه ورکوم هغه د خوره وکړه چې دغه داسې غلط کار وکړ او د مور چې وا هغه سهارت روانه و عائشه صدیقه سره و دا یې خپل ټکر خور په تایسه مستح خدای دې مستح غر کی نو دې ورته ول ورته خیره کې بدري صاحب دي وی بولګي خو دې خبرې کی هغه نو سودا وځه پوښتنه نو ابوبکر صدیق قسم خوړل چې زه به سره به خېګړم نو الله ورته چې ته خېګړم زما ده پاره قسم دې نه خوري خواندان د مال من کو استاسونه وسعد فراخي ايو تو چورکی اولی قربا خپلوانو ته مسکینان ته مهاجرین ته بلار د الله رب العالمین کی عفو دیو کی ځان دینګار کی الا تحبون ایتن وردی ان یغفر الله لكم جبافیو کی الله رب العالمین ټول تاسو ټول ته الله غفور رحیم دی ان الذين يقن اکسان چې تهمت لګي په پاکو باندې چې خبر ندي مؤمنان دي دیمن لعنت شوی دی په دنیا په آخرت کې د دې پر عذاب عظیم عذاب درناک دی یوم تشهد علیهم کله چې ظرف متعلق بر عذاب عظیم وي چې کله به گواہی کې په دې باندې جبې د دې الا سن دې خپې د دې هغه چې کړي دي دوی یوم ازن په دا ورځ باندې وفیهم الله پرور کې دوی رب دې دین دې بدل لري په حق ويعلمون کوي ان الله يقن الله رب العالمین حق مبین الخبيثات للخبيثين برباد خلق د بار د برباد دي او خبيث سړي د بار د خبيث خزو دي او طيبات د طيبونو د طيبينو د بار دي طيبون د طيباتو د بار نه پیغمبر خو اطيب دي اولئك ذا خلق مبرؤون طيبات از بحر كل الطيبين اولئک دا خلق مبرؤون دوی بری دی مما دا سن یقولون چې دوی وي دې لپاره مغفرت د رزق کریم دی یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا بیان قواعد بیان قوانین لانسداد الفواحش بیان قوانین لانسداد الفواحش یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخله کورون ته چې نیستا سکورونه تر دې پوری تاسو اجازه واړی نو اجازه سره ابو ایوب بن سروی قلت یا رسول الله استئذان څه ویل کی نبی علیہ السلام يتكلم الرجل بتكبيره وتهليله وتسبيحه وتحميده ويتنحنح چې سره کور ته راځي نو زر دی سلام وی تکبیر دوی لا اله الا الله سبحان الله غاړه دی تازه کی اجازه ته وغوړي د آل بیتونه خپل کور ته چیزیم دسی کو اوس دا خپل لکی کنه چې ته کور ته نو ځي استا پیغله خور دا غي ته سر توري وی سر وینځي یا سر ګمنځي یا مور دی دا هر څه چی حیا بکار ده یا مونږ جاین فیملی سیستم دی روندارانی کور کی دومره زمونږ نشته ځان له هر یو سره ځان له کور جوړ یو سړي په خزم سلام یو ما وکړ په خزم وای سلام وای نو سمانه خدای تعالی اجر سلامتی اوسه فإلا تجدوا فيها كتصبيح مندر بدل كور كسور فلا تدخلوا وداخله تردي بريجات استاسا وكتاستوا واپس واسكاركم دا ورسل با لا بلان فامل استاسونه لم ولد يعلم فلا بسكي جزا يقول دلانا سو بيرلانا زبا يقصور جزا يشتغل بما يجبريل زبدي ايات عمل مودي زراج يقول دلانا شيء وازغي خاوند دشته اندر دا وازغي نشته يبا اسی پڑھائی چیزیں پڑھائی
بیا واپس راشي چې واپس راشي چې خپل کور نه زه واپس راشم هغه کور کې ستاره خاوند سره کار ده خو سره مې کار نشته زه دې کوستان ته تجدو فيها دن فلا تدخلوا مداخلها نو ما ته وایي چې تاسو بیٹک ور خلاصو نو ما ته بیٹک ور خلاص کړو روټي برامونه خورو ماشومان راشي ته لږ انتظار وکړه کوی لاړ شه نو لاړ شه چې ډوډۍ له دې وغواړي نو هغه ټیم نه ورځي چې کوم ټیم د ډوډۍ چې ډوډۍ وخوړل شي نو بیا کښېنم ګوټونه ته ګوري بیا يا الذين آمنوا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا دا غوره ستاسو دپاره پاکي د ستاسو دپاره الله پاملون ستاسو باندې علم والا دی نشته دی ګناه په تاسو باندې ان تدخلوا بيوتا تاسو داخلېږئ کورونو ته چې نه آباد لکه ګودام وجله شوله د داسې کور چې په هغې کې اسباب ستاسو وي الله رب العالمین پوهېږي په هغه چې تاسو ښکاره کوئ چې پټوئ قل للمؤمنین وایي مسلمانانو درېیم قانون قل للمؤمنین وایي مسلمانانو سړو ته چې ښکته کې نظرونه حفاظت کې د فرجونو خپل نظر بر قدم ذلك اسکارم دا ترغیب دی القانون دا ډېره غوره ستاسو د دې لپاره یقینا الله رب العالمین خبردار دی چې دوی کوي وقل للمؤمنات وایي ښځو ته تتمه د درېیم قانون چې ښکته کې نظرونه خپل وایي حفاظت دې وکړي د فرجونو خپل او نه دې ښکاره کړي ډول ډار الا ما ظهر منها مګر هغه چې ښکاره وي د دې نه لکه ورغوی شو لاس شو مخ شو خدا په کور کې قدم شو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن اوادي چوي وړونه خپل غټ غټ صادره خپل اعلی جوبن په ګریوانونو خپل منه کور نه بهروزي نو کلکه پرده دي کوي ځکه ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى بل داسې پوزیشن بکې چې خلک به دا ګمان نه کوي چې دا ځوانه چې ښځه نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې یو ښځې عطر لګولي داسې روانه وه په جمګټه کې نبی علیه السلام یې قضا وکړه دا ښځه ناکاره ده عمر صاحب یو زنانه صرف په دې باندې د امسا ګزارې پې کړی و چې هغې په زور باندې ګانې ویلې او اجلاګان نو اجلا معنی دا ده چې دی به لوپري کوي دی به لپنګي دی به د ښځو جامې اغوندي دی به بیا ګرځي ګډېږي به اجلا دا معنی اجلا جنس دی نو د خدای بنده دی که نه نو د خدای عبادت ولې نه کوي چې ارامېتوبونه کوي او بعضې خلکو ځان نه په زور اجلاګان جوړ کړي ودونه یې باقاعده هغه په دې لاهور کې دې ځای په ځای چې بیا وروستی بوډا دغه شي بیا داسې روان کاږه سوال کوي څوک ورته ګوري داسې قانون یې که نه مخکې داسې لکه سپو چې څټلي او ځینې پکې الله ښه کړه الله دې ټولو ته هدایت وکړي سره زمونږ ولا يبدين نه ښکاره کوي زینت خپل الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن نه ښکاره کوي ډول ډول خپل مګر خپل خاوندانو ته او آبائهن یا پلارانو ته او آباء بولتهن یا سفران دي او ابنائهن یا زامن دي او ابناء بولتهن یا بنځي دي د بلخ بلې ښځې او اخوانهن یارونه او بني اخوانهن یارونه یا خوریان او نسائهن یا ښځه چې فاسقه فاجره نه وي یا ښځو ته کوم فاسقه ښځه وي هغه به کور کې نه پرېږدي هغه به د کور رازونه فاش کړي او ما ملکت ایمانهن چې مالکان وي خلاصونه ستاسو لکه وینځي او التابعین یا خدمتګاران غیر اولی الالباب چې نه وي خاوندان د قدرت خدمتګاران چې د حاجت والا نه یعنی خواهشات نه نامرد دي یا چې مخکې مرد دي وروستی نامرد شي دا هم نه پرېږدي ځکه د ده په خوله کې خواخوندونه یې که او الطفل الذین یا ماشومان لم یظهروا چې نه پوهېږي په عورتونو د زنانو باندې په پټو رازونو د ښځو باندې
چنه بنه پریږدي چې قدري ووي که نه دا چنه بنه پریږدي دی خو به پوهېږي اذا توارت الحشفة که نه وجب الغسل انزل او لم ينزل ځکه دی په دې شي باندې پوهېږي بیا په دې باندې هم پوهېږي چې ارتفاع د سیدیه نو څه ته وایي ځکه ته قدوریه منیا ویلې ده خلاصه ویلې نو دغې به ډېر احتیاط پکار ولا یضربنا اپا طرف د خپل راچی بیا رجلن نقبی خپل یو علامه چې معلوم شي ما څه یخفینا چې پټ من زینت نه زینت د دې چې پانځه د پیکړه دا یا بنگړی دي دا د پلار من روانه ترکي اسبي پښانه ټنګ ټنګ دا شي باندې نبی علیہ السلام یو خزته یا قضا وکړه اوس دا خبره خدای کړې دي اوس عورت مارچوي عورت مار اوس د خدای خبره کې موږ کوم طاقت نه لري ترمیم دا بین الاقوامي سازش دی ډایرکټ په قران تنقید نه کوي په قران په وایونکو من تنقید مولیان ټارګټ کوي مذهبي خلک ټارګټ کوي ډایرکټ چې په قران خبره کوي نو خلک به بیا اثر نه کوي نو زیات په مولیا منو کوي نو د قران نه خو خبري خلک مولیان نو راځوي چې د مولیان بدنام کوي توبو الى الله جميعا توبه واسيتول الله رب العالمین تبجم سرا اے مومنان امید دیتا اس کامیاب شئ وانکحوا الایام او قانون پینزم او نکاح کوئی اغا جنکو سرا چی خاون دینوی بیواده وی والصالحین او نیکم من عبادکم دو غلامان استاسونا و ایمائکم دو ویندو استاسونا کدی فقیران وی غنیان بکری اللہ رب العالمین دوی لر من فضلی دا فضل قبلنا و اللہ رب العالمین واسع علم والا دے ولیستعفف او پاک صاف دیو ساتی زان آکسان چی امید نلری اراده نلری دنکا تردی پوری چی غنیان کی دوی لر اللہ رب العالمین دا فضل قبلنا والذین آکسان یبتغون الکتاب چی طلب کی کتابت مما دا حدثنا ملکت ایمانو چی مالکانو استاسو لاسون استاسو مکاتب چیزان اولی کی چیر دور شیب در کو مازاد اولی کی در سر من ان علمتم فیهم خیرہ کتاسو محسوس کوئی پدی کی خیر چی قدرت دا کسر پکشتے واتوهم من مال الله اور که دل د مال الله رب العالمین چې درکړی تاسو ته ولا تکرهوا فتياتكم الله او هم قانون او زور مکوئ په جنکو خپل منی علی البغاء په بدکارۍ منی بازار کې کینوئ ان اردنا کدی غواړي تحسنا پاکی یا نکاح غواړي او تاسو دې لپاره کوئ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا چې طلب کې تاسو ژوند د دنیا او چا چې اکراه وکړه به دوی منې یقینا الله رب العالمین پس د اکراه نه غفور رحیم دی بخونکی مهربان دې نه دا مثلا معلومیږي چې یو سړی د جبر سره یو زنانه سره ریب وکړو نو دې زنانه باندې سزا نشته دی او په دې جابر باندې سزا او کله کله داسې وي چې زنانه کله ریب وکړي په زور د دیرې نوکري د کور نوکري داسې ډېر واقعات په مختلفو ځایونو کې راغلي او د زنانه ریب مشهور دی که نه عزیزي مصر ښځې دا څه کور په زور من ولقد انزلنا اليكم آيات بينات يقينا مغالي تاسو آیاتونه صاف صاف او مثال لا خلق تیر شي مخکې تاسو نه وعده لپاره متقین الله نور السماوات الله رب العالمین نور د اسمانونو دی او د ځمکې دی مثلا نوري کمشکات مثال د نور د الله رب العالمین په شان د نور هر ځای کې خده خصوصا په زړه د مسلمان زړه کې نو دای مثال
الله نور السماوات الله نور د اسمانونو زمکه مثال نور د الله رب العالمین په شان د غطاق دی چې پای کې دیوي هغه مصباح چې فی زجاجتن په شیشه کې خودي وړي وا الزجاجتو هغه شیشه کارنا گویا کې دا کوكبون ستوره دې دري یوقدو ستوره دې زلیدون کې ده او بل شوه دې من شجرتين دا غوننا مبارکتين چا مبارکه ده زيتونتين چې دې زيتون لا شرقيه ولا غربيه نشرق طرف ته نه غرب طرف ته ځکه دغه زيتون مزداري امید دې زيتون چې تیل داغي رڼا کی ولو لم تمسس نار اگر کني رسل ورته نور علی نور دا نور دی علی نور لپاسه درنا والله خون کی خپل نور ته چا چردا شي ويضرب الله الامثال بیان الله خلق د مثالونه الله پاک سمونه علم والده مسله توحید او اسلام د څه ده لکه په تور شپه کې چې لالټین او دیو لګیدلی مولانا حسین علی سے دا فرمائے بدن مشکات او زړه دا سینه ده او زجاجه لکه زړه کې چې پکې برف کی دي او وحی الهی دلته کې نور ده فی بیوت دا خبر مقدم فی بیوت بکورن دا اللہ کی اذن اللہ دا صفت دا بیوتن دا پر ان ترفع و یذکر فی اسمو دا نائب فاعل یسبح له فی تسبیح بیان دا اللہ رب العالمین دا پارا آج بدی کی بالغدو ولا سال سارا ما خام رجال دا مبتدا في بيوت مبتدا في بيوت او رجال فاعل رجال سړي په کې لا تلیم چې غافل کینې دوی لپاره تجارت او نه غسل خرڅول د ذکر د الله نه او د اقامت د صلات نه د ورکولو د زکات نه یریږي یومن دا ورځنه تتقلب فی القلوب چې په دې کې به واوړي راوړي زړونه او ابصار او سترګې لیجزیهم متعلق د یسبحو پورې چې بدل ورکړي الله رب العالمین دوی ته دغه اعمال ډیر ښایسته ماده څه عمل کړل دي او زیات کې دی له فضل خپلنا الله رب العالمین رزق ورکړي چې چردا شي بغیر د حساب نه والذین کفروا جواب د سوال هغه سان چې کافران دي اعمال لدی کا سرابن پشان د شګي بقیتن په صاف میدان باندې یحسبو ظمآ ګمان کی پدې باندې ظمآنو تګه سړې دوبو تر دې پوري چې راشي هغه تلم یجدو بین ممی شیئن یو شیء وجد الله ووجد الله عنده داوس انتقال لخبري کی ووجد الله عنده يعني عند عمله بيومي الله رب العالمين بنزد عمل وجد الله عنده يعني عند عمله وجد الله عنده عند عمله پورا بور کې الله رب العالمین حساب الله رب العالمین زری حساب کوم کې دي او که ظلمات دوی مثال یا پشان د تیرو دی په بحر دریاب کې لجن چې جوړ دی یغشا او پټه غلره موجون چپی لپاس دغه چپی دی من فوق اصحاب لپاس دغه وریځ دي ظلمات تیری دی بعضو فوق بعض لپاس د بعض اذا اخرج يده کله چې رو باسلاس لم یکد نزدین چوین غیلرا او چاله چې ورنکړه الله رب العالمین نه ماله من نور نشته هغه پرانا مسته ها یو کو پات سپایتا علم ترى سنغور ان الله يقن الله نفي یعنی د الله
تصرف داسې دی لکه په توره شپه کې چې چراغي علم ترى سنقول أن الله يقينا الله رب العالمين تسبيح بين الله براجع بس ما نزمك دي والطير الصافات مرغان جب قطار ولا اللي كل قد علم يقينا يطول معلوم دي الله رب العالمين تصلاة دي تسبيح دي الله رب العالمين علم ولا دي عشتا سكوي دي كي او خاص الله برباد شيء اسمه نزمك دي الله رب العالمين توابش علم ترى أن الله يسنقول إن الله رب العالمين يوز دي شري ليجي صحابا وريزي ثم يؤلف جوړه خوري په مندري کې ثم جالو بیا وګرځي غل رکامن لاندې باندې فتر الودق بنبا باران يخرج روزي من خلال دمنذدينا وينزل من السماء وريد اسماننا من جبال فيها بدل مخكنا وصفه اول دغرون دا فيها باغي کې من بردين غلي يوم زائد ومن بردن دا مفعول به فيصيب به رسي آچا چه رضا شي ويصرف واپس کی دا آچا چه رضا شي نزده دا چوینی خکاره شي رڼا د برېښنا داغي چې ختمي پاغه سره نظرونه ختم شي پاغه سره نظرونه او اړې اړې الله رب العالمین شپې او ورځې لري یقینا په دې کې عبرت دا خواندان دا عقل لپاره او الله رب العالمین پیدا کړی د هر الله پیدا کړی د هر دابینا الله پیدا کړی د هر دابه مما انده وبونه فمنهم من په دې کې من اوڅو دی يمشي من هغه دي چیزي علابتنی لکما ځنې په دې کې هغه دي يمشي على رجلين لکه انسانان او ځنې په دې کې هغه دي يمشي على اربع لک زناور نور سوري پیدا کړل الله رب العالمین پیدا کړل الله رب العالمین هغه چې خوښ شي یقینا الله پارسونه قدرت ولده لقد انزلنا آیات بینات اعاده ترغیب یقینا غرا لګل صاف دلائل او هدایت والله رب العالمین هدایت کې چا چې شي الى صراط مستقیم لار برابر تا ويقولون وما بالله من ایمان ورل په الله باندې من رسول پیغمبر باندې واتانا امن خبر من ثم يتولى بما خوري فريق الذين پس د دینه وما اولئک بالمؤمنین او نه د مؤمنان او کله چې دی بل شي الله ته رسول ته چې فیصلو کې مؤمن لري کې وذا فريق منهم يقينا یو ډول د دینه موردون مخړي وإن يكن لهم الحق اكوي دوی د پر فایده یا تو راضي هغه ته مزعنين منډي وي هغه ته وزرون د دې کې مرض ده یا شک ده ام يخافون یا یریږي ان يحيف الله چې ظلم بو کې الله رب العالمین په دې من رسول الله بل اولئکم الظالمون بلکې دي خپل ظالمان دي انما كان قول المؤمنين بیان د مؤمنانو بشارت او تقابل انما كان قول المؤمنين يقينا من هذا مسلمانانو اذا دعوا الى الله کله چې وبل شي الله ته رسول ته چې فیصلو کې ومن دي کې یقولو چې وي سمعنا من اوریدل دا خبره من الله من اولئک هم مفلحون دا کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله چې خبره من د الله او رسول فرائض او سنن ادا کړو ويخشى الله ويرد الله رب العالمين ويتقي او ځان بچ کاین د عمر کې يتقي اصل کې يتقيه اصل کې څه ده يتقيه نو یا په جزم کې حذف شو او قاف ساکن شو په قانون د کتفون سره چې اول مفتوح وي او ثاني مکسور وي نو مکسور ساکن کیږي تخفیفا مکسور څه کیږي ساکن کیږي تخفیفا اولئکم الفائزون واقسموا بالله قسمونه کې په الله باندې جو قسمونه کتا دوی تامرو کنو خام خار راوبوزی قل ورته قسمونه مخری طاعت معروفه خبر من المطلوب دی یقینا الله رب العالمین خبر دار بما تعملون پامرون ساسو منی ورته ام خبر من د الله او د رسول او که تاسو مخوړو یقینا په تاسو منی
ما سدي حمل عليكم چې تاسو باندې بار شوي دي تبلیغ کوه ما حمل وعليكم ما حملتم او بتاسو باندې عزیز تاسو باندې لازم شوي دي چې منل دي وان تطيعوا كذا خبر من الله تعالى الله رب العالمين نشته پیغمبر من رسول لخکارا وعده کړل الله رب العالمین دا کسانو چې مؤمنان دي تاسو عمل کینې خامخا خلافت ورکم دی لپس مکه کې لکه څنګه چې خلافت ورکړم هغه کسان چې مخکې د دین او برابر وکم دوی لپاره دین دی هغه چې خو کړه د دې لپاره او بدل کې ورکم من بعد خوف پس د خوف نامه خو خبر بسې دا کار وکي یا بدون ازما بندگی وکي ولا یشرکون بی شیئا ما سره څوک نه شریکي او چا چې انکار وکړ پس د دې دا کسان فاسقان دي واقیموا الصلاة امر مصلح کوي منځونه ورکوي زکات واطيع رسول خبر مانی د الله امید تاسو من رحم شي لا تحسبن الذين تخويف اخروی ګمان مکه پاک سامنے کافرانو دي دې بچي بزمکه کې وما قوم النار زي جهنم دي ولبئس بئس المصير ناکار زي یا ایها الذين امنوا حصہ ثانی شروع اول قانون اے ایمان والو اجازت غواړي تاسو نه کسان چې مالکان دي خلاف سنت تاسو هغه کسان اجازت دی غواړي تاسو نه چې مالکان دي خلاف سنت تاسو او هغه کسان لم يبلغوا الحلم چې نه رسیدلی بلوغ ته من کو تاسو نه 3 مرات درېزل من قبل صلاه الفجر مخکې د سهار د مانځنه او کوم وخت تاسو کپڑے وباسئ من الظهيره د غرمې په وخت کې اپس د مانځه د ماستنه 3 عورات لكم هذه الاوقات دا وقت نستاسو دا عورت دي نشتره پتا سو منه نه پدی منه جناحون گناہ پس د دین و توافون علیکم چې ګرځي پتا سو نه باز تاسو بازو ای توافون خلقو پیشو مراويسته باللی من التوافات علیکم التوافون اصول شاشي کې دا مسله بتاستو درغلیم وی اترشیم دارنگی بیانی اللہ رب العالمین تاسو درائی اللہ رب العالمین علم والا حکمت والا دے او کل چورسی کی معشومان منکم ستاسو لان خلوما بلوغ تفلیاس تازنو نو اجازت دغواری لکه سنگه چی اجازت غوار وقت مخی من قبل مخی دارنگی بیانی اللہ رب العالمین تاسو درائی واللہ رب العالمین علم والا حکمت والا دے والقواعد من النساء دویم قیده قواعد لکه فوارس حوالک جکه حالک د زنانو التي علی ارجون نکاح چې امید نه لري اراده نه لري د نکاح نشته پاغه مری ګنا چې دی اګدی جامع پر غیر متبرجات چې نوې د ډول بزینتن په زینت باندې اکدوی پورا پرده کی خیر الله نه دا غره دی پر الله رب العالمین اوریدون کې علم والا دی نشته پړون مې ګناه نه پو ګډ مې ګناه نه پاو چمنه چې مریض دی حرجون ګناه ولا علی انفسکم نه تاسو مې ګناه تاکلوا من بیوتکم چې تاسو خوراک کوئ من بیوتکم د خپل کورونو او بیوت ابائکم یا د خپل پلارانو د کورونو من بیوتکم بیوت ابنائکم او بیوت امهاتکم یا د میندو د کورونو یا د کورونو درونو او بیوت خالات اخواتکم یا د خویندو د کورونو یا د ترورانو د ترونو د کورونو یا د ماشوګانو د کورونو یا د خالاګانو د ماماګانو د کورونو یا د خالاګانو د کورونو یا چې مالکان وي مالکان یې تاسو د چابیانو دا غي یا صدیقکم یا د خپل دوست د کور نه نشته په تاسو باندې ګناه چې تاسو به جمع سره خورئ او اشتا دن یا جدا جدا خورئ خو جمع خوراک کې برکت او جدا جدا هم جایز دي یو صحابي یا رسول الله نه مړی هغه یو ځای خوري نو پتو لګی دا چې ضرور کو نه ته خورئ او د ماما کور نه د دوست کور نه نو تا د روټه خو څوک کې دي کنه چې په کور کې نه
نو پته لګي چې پرده کې ورته روټي کی. فإذا دخلتم بيوتا کله تاسو داخل شئ کورونو ته فسلموا على انفسکم نو سلام وي په خپل ځانونو باندې نه خپل کور والو باندې. دا ډالې د الله رب العالمین طرف نه برکتی پاک او کذالک دارنګ باندې الله رب العالمین تاسو ته ایتونه امید تاسو پوښي. انما المؤمنون الذين يقينون مؤمنان خلق دي چې ایمان وروړي په الله پر رسول وإذا كانوا معه او کله چې شدي على امر په یو کار باندې چې هغه اجتماعي کار دی لم يذهبوا نزي تر دې پورې چې دا غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پته لګي چې اجتماعیت کې با اجتماع اهمیت ورکړي. یقینا کسان چې اجازه غواړي اولئک الذین خلق دي چې ایمان وروړي په الله پر رسول باندې او کته اجازه ورکړي دوی ته د بعض کار د دوی اجازه ورکړي دوی ته لمن اچاته شیت منهم چې ستا خو خیر دینه واستغفر لهم الله بخنه وکي دوی ته الله رب العالمین ځکه چې ظاهر کې تقدیم د دنیا راغله دین باندې نو ځکه چې ظاهر کې تقدیم د دنیا راغله په چا باندې په دین باندې ځکه اجتماعي کار د دین او د اجازه واسطه واستغفر لهم الله ان الله يقين الله رب العالمين غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول زجر دے مگر زوی بلنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په مینس پل کې پشان د بلنه د باندې تاسو باندې تا څنګه تاسو یو بل تاواز کوي د رسول الله تما کوي یا نبی علیہ السلام تاسو ته حکم خبرو کړه هغه چې مګنه چې دا نارمل لایټ واخله بلکې غیر معمولی اهمیت ورکړي. قد يعلم الله الذين يقينون معلوم دي الله رب العالمين کسان يتسللون چې راوزي منکم تاسو نه لوازا پټ یو سړي به اجازه واسطه نبی علیہ السلام به اجازه غلور کړه چې بخوا کې دوه ناسو هغه غریبون راوته چې موږ د مرګري سپلې به ترخ کې نسل یلا که تاسو د مرګري کړه یا کوم یو ځکه تقریر کو خلکو ته چې تاسو کېنه موږ روانه بل پر ټول راوځي. فليحذر الذين وديرجا كسان يخالفون چې مخالفت کې د امر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورسېدي ته فتنه یا ورسېدي ته عذاب علیم الا خبردار ان لله یقینا الله رب العالمین د پاره چې پاسمانونو ازمکه کې دي قد يعلم یقینا معلوم دي الله رب العالمین تما سانتم علی التوصیف پایمنه ويوم يرجعون الی او کله چې واپس کړي شي تاسو الله رب العالمین ته خبر وکي تاسو له پامه تاسو باندې الله رب العالمین پر څه علم والده. بسم الله الرحمن الرحیم سورة فرقان.